بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا دا پښتانه نوجوانان الکان دي، کیمرې ور سره دي، ودا تعویز ګرځي او ګړبړ کوي، او دا تعویز ګرځي او ګړبړ کوي. خبره ټیک ده، خو د دې اسلام ضروری ده او د تعویزګر اصلاح هم ضروری ده. لومبه خبره خدا ده چې تاسو کیمرې واغشته او تعویزګران صحیح کوي، نو بچي 5 وخت منځم کوي او د سار موس کې حاضر شه. او دویمه خبره دا ده چې په دروغو ځان مشورول نه پکار دی. یو ډرامه جوړ کی، بعد وخت ډرامه ای اسی یو ډرامه جوړ کی او اکا تعویزګر سره ملاري او کله کله پکې یو ځانم راولي، نو جګړه مګړه کیږي او تعویزګر خو پر سکون ناشتي هغه باندې یاره پکار ده. خو نه دا مخکې نه دي سره لاري. او بل خبره دا ده چې تاسو بچي دا کوي، زما بچو خفکیږي ما او ضرور دا کوي، دا نه چې مکوي کوي. هغه کس چې هغه د قرآن تلاوت نه ورزي هغه سره تعویزونه کوي، او تعویز نه دم بهتر ده چې شرک پاکی تکي ني، بدعت پکې ني، شرعي پرده کوي، زعفران نه غواړي، د غیب خبرې نه کوي، او علم ورسره وی مضبوط الله والا کسب هغه دم درود خلکو ته خودلی شي. دینم کاروبار جوړول شریعت کې نشته. خو دې وړو ته نوجوانانو ته نصیحت کوم چې تاسو داسې د دروغو ډرامه ما جوړوي، داسې مکوي، دا ډېره غټه ګناه ده. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الله وی چې تی باندې سخت عذاب بیا نازلېږي. بما لم يفعلوا، هغه واقع داسې نه و داسې پیش کی چې خلکو کې مشهور شمه، دا ګناه ده بچي، خپکیږي به نه ښه. او دویمه خبره دا ده چې دک شانه سونه چې په دې علاقو کې ستنې وي، علاج کوي، انجیکشن لګي، اتورایز ني، ډاکټر ني، لایسنس وتر ني، نو دی خو مخنیوي پکار ده کنه، دی مخنیوي نه ده پکار. دی خو نه دی ویډیوګانې تاسو جوړ کې اورې په طریقې سره جوړ کې ځان سره ډاکټر بوزه چې دا غن انټرویو ولي چې آیت اتورایز دي شعبه او ډېر زیاته داسې بدمعشان دي چې بتی علی غیله ورشه. ها چې کوم بدمعشان بتی علی ټوله پیژنې په هر علاقه کې ته چرس اډي غیله ورشه چې دا جامع له بار ته وبسي، دا شونډې له وشلې بتو له ورشه کنه غیله مورزه بس ټیم ځان سره بوزه او دی بتی علی او دی له بتی مور کوي، دا کارو کې کنه. ها دغه شانه بدمعشان قاتلین 2 نمبر ډاکټران دیله ورشه کنه. دا خو نه چې یو شی تاسو فوکس کړی دی، دغه فوکس کې او ډېرې فوکس کې هو دا نور چې معاشره کې کومې بیمارې دي، ها سونه چې جلاګان ګډېږي، جلاګان او ګډېدل دا جایز دي، یا په هغې پیسې نوستل، یا د هغې میکپونه تنګ جامې، یا چې څه کېږي فوراً هغې مجلس ته ورشه چې کوم د جلاګان ګډېږي، وی دا ګناه ده، په دې الله خفه کېږي، دا فحاشي ده. نو هلته ستاسو ایمان ني، هلته هم ورشه که نه، او دلته ډېر ورځئ، بار بار درته وایم چا کې دا صفات ني او تعویزونه کوي. خو دغه هم دي که نه چې د فحاشۍ اډې دي، د چرسو اډې دي، دا چې کوم ځای کې چرس خرڅېږي، هیروین خرڅېږي، نو دا خو معاشره پر غټ ناسور دی. نو تاسو هلته ورشه ویډیو کې خلکو ته مو پولیس پسې ورشه وی هلته د فحاشۍ اډه ده، هلته اجلاګان ګډېږي، هلته چرس خرڅېږي چې په خوله کې مو بیا غاښونه ستاسو ني. نو دا فرق ستاسو ټیک نه دی، برابر کار کوئ، صحیح کار کوئ، او په غلط سیز چې دی هغه ځان مه مشهوروئ، او یو سیز مه فوکس کوئ، ټول فوکس کوئ، او لومبې د خپل عمل اصلاح وکړئ. یعنې 5 وخته مونځ، سار مونځ کې حاضرېدل،
د خپل کور اصلاح وکړئ، د خپل کلی اصلاح وکړئ. چې تاسو کلی کې ګرځئ راګرځئ شپږ کسان در باندې سلام نه کوي نو د هغې اصلاح تاسو وکړئ. خفه کېږئ به نه، تاسو اصلاح کوئ نو زه به ستاسو اصلاح کوم او تاسو ته هم نصیحت کوم چې ستاسو هم څوک اصلاح وکړي که نه. نن سبا ما ویډیوګانې داسې ولیدلې نو هغه تاسو شیر کوئ، بوسټینګ هم کوئ. نو دې خبرو خیال ساتئ بچي، خفه کېږئ مه. یو شیز مو فوکس کوئ، دا چې ما کوم ځونه یاد کړو دا هم فوکس کوئ او خپل اعمالو بچې هم اصلاح وکړئ. خصوصا چې جلاګان کوم ځای ګډېږي او کوم ځای نه راځي د هغې ویډیوز وکړئ. الله دې په دې خبرو موږ له عمل توفیق نصیب وګرځوي. څوک چې مسلمانو کې فحاشي خوروي، الله قرآن سورې نور کې فرمایي دی به خدای پاک په خپل کلی کې په خپل چوک کې دا زه وایم چې داسې به شرموي چې دی وبار ته نه روزي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم خزي في الحياه الدنيا. سوچ مسلمانوں کې فحاشي خوري دنیا کې به الله شرموي. دا قرآن کې زه تفسیر کوم چې په چوکو دکان کې به دی راوتی نشي. دا د فحاشۍ اډې چې دي هغې ته هم لږ سوچ وکړئ، هغه هم بنده کړئ. الله دې په دې خبرو موږ له عمل توفیق نصیب وګرځوي. والسلام.